کتابونه لیکي چې په مسلمانانو باندې کله زوال راغلی دی او مسلمانان کله کمزوري شوي دي د هغې اصل وجه په عباداتو کې کمی نه دی، یعنی چې کله هغو صرف په عبادتونو کې کمی راوستې د هغې د وجې نه مسلمانان بیا الله رب عزت کمزوري کړي دي او هغه یو قسم ته د ذلت په طرف باندې روان وي. بلکې علما لیکي چې د هغې اصل وجه همدان ده چې کله خلکو په معاملاتو کې خیانت شروع کړی، دوکه یې شروع کړی د هغې د وجې نه مسلمانان د زوال په طرف باندې را روان دي. موږ نن چې وګورو اسلام او مسلمانی چې څومره ده، موږ دا صرف د خولې ته حده پورې قایمه کړې ده. موږ لمونځ وایو، روژه ده صرف یې چې کوم دی که نه نیسو، دا شانتې حج دی، عمره ده، هغې له صرف موږ درومو. بقایا همدغه عبادتونه موږ په صحیح طریقه نه کوو. لمونځ دی موږ یې وایو خو موږ لمونځ کوو نه. سبحانک اللهم وبحمدک او تبارک اسمک او تعالی جدک بس په منډه منډه باندې وایو، حالانکې دا یو لفظ چې ته په مینه محبت باندې وایې او د هغې ترجمې ته سوچ کوې، انسان له دغه لمونځ بیا ډېره مزه ورکوي. دا شانتې روژه ده صرف نیول نه دي چې یاره پښمنۍ وکړه او ماښام یې ماته کړه، بلکې د دغې روژې په مقصد باندې ځان پوهول پکار دي او چې کومه فایدې لپاره الله رب عزت د روژه په موږ مقرر کړې ده هغه فایده ترې نه موږ واخلو، د هغې لپاره محنت وکړو. دا شانتې حج عمره ده، د هغې لپاره خو سعودي له موږ لاړو، مکه مو ولیده، مدینه مو ولیده، صفا مروه په منځ کې چې کومې منډې وې هغه مو ولې، خو د حج او د عمرې چې کوم اصل مقصد و هغه د موږ د خلکو نه هیر دی. نو پکار دا دی چې ورسره موږ چې کوم دنیوي معاملات دي دا هم په اسلامي اصولو باندې وي.